دا صفا غونډۍ درونو دا صفا غونډۍ ده کله چې ابراهیم علیه السلام د الله په حکم سره خپل بیبي هاجره بیبي چې هغه د بادشاه لور وه او د پیغمبر مور او د پیغمبر ښځه وه د اسماعیل علیه السلام مور وه د الله په وحي سره هاجره بیبي راوسته او دلته د وړوکي ماشوم سره پرېښودله ابراهیم علیه السلام واپس روان شو او هاجري بیبي ته ګوري نه ځکه د الله تبارک وتعالی حکم دا چې ابراهیم دوی پرېږده او ته ځه کله چې ابراهیم علیه السلام روان شو نو هاجري بیبي پسې رامنډه کړه او د څادرو نه یې ونیو الی من تقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې مونږ چاته پرېږدي په داسې ځای کې ما چاته پرېږدي چې نه اوبه شته نه خوراک شته او نه انسانان شته دی دا بالکل یو غر و د شګو میدان و دا د صفا ډېرۍ ده وګوره غر دغه نشانات اوس هم دي او هغلته مخامخ مروه ده دا منځ کې چې اوس کومه لار ده دا داسې لار نه وه دا ګټې وي دا ونې وي دا غر و دلته کې په دې کې فتح نه لګېدله ابراهیم علیه السلام هغې ته شاته نه ګوري ابراهیم علیه السلام ترې نه روان دی هاجره بیبي بیا رامنډه کړي وإلى من تقلنا يا إبراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا أنيس وإبراهيم په دې خوشي بیابان کې ما چا تفریدو ابراهیم علیه السلام ورته شاته نه ګوري درې فیرې داسې وشو چې ابراهیم علیه السلام ورته وکتل د ابراهیم علیه السلام د سترګو نه اوښکې بهېدې هاجره بیبي ورته وفرمایل وی الله امر ربک الله تبارک وتعالی تا ته حکم کړی دی ځکه مونږ داسې پرېږدي ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل او ما ته زما رب حکم کړی دی هاجرې بیبي ورته وی ځه کوم رب چې تا ته حکم کړی هغه رب به مونږ نه سپورئ ابراهیم علیه السلام لاړ هاجره بیبي د اسماعیل علیه السلام د خوا ماشوم دی په غېږ کې ورسره پاتې شو چې کله ابراهیم هاجرې بیبي وږې شوله په سینو کې پی ختم شو څوک شته دی نه چې اوبه ترې وغواړي اسماعیل علیه السلام د تندې نه بېحاله دی خوشې بیابان دی هاجري بیبي رامنډه کړه دغه وګورئ دا لاندې ځای دکې ځای کې اسماعیل علیه السلام پروت دی دغه لاندې ځای کې پروت و د خوشو بیابان کې پروت و اسماعیل علیه السلام هاجري بیبي ته چې اوبه ختمې شوې نو د دغې ځای نه او اسماعیل علیه السلام یې ولیدو چې ډېر بېحاله پروت دی رامنډې کړې دې صفا دې غونډکۍ ته راوختله دې ته وګوره چې څوک به وګورم یا به اوبه څښم ما ته به څوک ووایي چې پلانکي ځای کې اوبه دې لاړه شه دلته ګیر چاپېره وکتل خو هېڅوک میلاو نه شو اوبه میلاو نه شوې هاجري بیبي رامنډه کړه راکوزه شوه د صفا غونډۍ نه نو چې دغې منځ ته ورسېده دغه ځای کوز دی نو اسماعیل علیه السلام به د ګټو په شا شو د ونو په شا به شو نو هاجري بیبي ومنډه کړه په منډه به هغه ته ځان رسو هسې نه چې څناورې رانه وخوري نو چې د اسماعیل علیه السلام خواله ورله نو اسماعیل علیه السلام به یې په غېږ کې روچت کړو بیا به یې کېښود بیا یې منډه کړه دغلته اوچته مروا ډېره د هغې ته به وختله هاجره بیبي دې ځای نه منډه کوي هغې غونډۍ ته خېږي د هغې غونډۍ نه رامنډه کوي دې ته خېږي په اووم چکر باندې چې ورسېده هلته کې لاندې وکتل چې د اسماعیل علیه السلام سره جبري علیه السلام په خوا کې ناست دی او په وزر یې ورته اوبه ښکاره کړي دي هاجري بیبي چې نظر شو رامنډې کړي او راله او زر زرې د اوبو نه ګیر چاپېره شګې تاو کړې زم هغه زمزم چې نه هم دغې ځای کې ده دا د دې ځای پس منظر دی چا چې د الله د دین دپاره منډې والي قرباني ورکړې وي الله تبارک وتعالی ته د هغې اداګانې خوښې وي هاجري بیبي سرتور سر خپیال بېخپې د الله د دین دپاره په دې میدان کې منډې والي الله ته هغه منډې خوښې شوي دي نن چې عمرې واله دي او که حاجیان دي راځي په دې ځای کې دغه منډې وایي دا اووه چکرې پوره کوي او الله تبارک وتعالی به ځان ته د هاجري بیبي هغه یاد را تازه کوي دا ډېره اوږده فاصله ده یقین وکړه انسان ډېر ستړی کوي او هاجري بیبي په دې شګو په دې ګټو په دې ونو کې دا سربوهلي بروهلي منډې والي د خپل بچي دپاره دا هغه یاد الله تبارک وتعالی ځان ته تازه کړی دی داسې ښایسته بیانات واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات اډیو ویډیو ملاویږي او د ګنټې د نشانه سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام ډېره مننه او په کمنټ کې سره ماشاءالله ولیکئ.